بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به مونږ تاسو ته د یو داسې ویډیو باره کې معلومات درکو کومه چې په انټرنیټ کې ډیره په تیزۍ سره وایرل شوې ده. په دغه ویډیو کې یو خلک یو جنې وهي او په ځمکه یې کښېنولې ده او معافي پې غواړي او ګنده کنځلې ورته کوي او د هغې نه پس ورله په پستول یعنی په تمانچه ورله پیټ یعنی خېټه وهي، کوم چې د ظلم یو انتها کوي. کتونکو د دې انسان قسمت ښه نه و، ځکه الله تعالی د تباه کولو فیصله وکړه، بلکې په سوشل میډیا باندې د ویډیو راغله او هغه هیروګان کم چې چاته نه ښکاري راغلل او دې گرفتار. کتونکو کله هم تاسو د گرفتاری لیدلی شئ پولیسو سره. کتونکو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي. کتونکو لږ شانتي وګورئ چې دا انسان دی سو او د دې انسان نوم څه دی؟ واصف عباسي، کوم چې په راولپنډي کې اوسېږي. کتونکو تاسو د دې انسان شکل وګورئ او د دې حرکتونو ته وګورئ. کتونکو راټولو نه مخکې د دې انسان د فیسبوک پروفایل ته ځو چې د په پروفایل باندې لومبي پوسټ د چا دی؟ د سورې فاتحه. کتونکو زموږ مسله څه ده؟ چې زموږ قرآن پاک او احادیث یو خاص طبقې ته حواله شوي دي، کوم چې به زموږ جنازې کوي، کوم چې به زموږ بچو ته دیني علوم ورکوي. هغه پیشه او د هغه کار مونږ په داسې خلکو پریښي وي او تاسو ترې نه کوو چې دوی زموږ بچو سره څه کوي. لږ وخت کېږي چې یو سړی یې ګیر که، کوم چې په جومات کې واړه ماشومان په یو پلاستیکي پیپ وي او د دې وړو په زړونو کې د تعلیم نه نفرت پیدا کوي. پته نشته چې داسې خلکو ته په وړو وهلو کې څه ملاویږي. دغه وجه ده چې عمران خان د مدرسې د طالب علمانو دپاره فنډونه منظور کړل او ورته یې وویل چې تاسو هم مخکې راشئ او په ملک کې خپل کردار ترسره کړئ. نو ډیر مولیان په هغې خفه شو او عمران خان پسې ردې بدې شروع کړل. کتونکو اوس راځو د واصف عباسي اړخ ته، د کم شاته چې د ډیرو غټو غونډګانو لاس دی. د لاهور نه خو یې ټول غونډګان گرفتار کړل او ان شاء الله د نورو ځینو د دې غونډګانو نه به هم د موجوده حکومت مونږ خلاصوي. کو مونږ دغه ویډیو وګورو نو څه او قامقل خلک پکې کمنټ کوي چې دغه جنین دغه خلک ته کنزل کړي دي، نو ځکه یې دغه خلک وهي او معافي پې غواړي. خو زه به دا ووایم چې څوک هم چاته څه نه وایي تر څو چې ته خپله ټیک کړې. او بیا هم یو نر خلک کم چې ځان ته سړی او پښتون وایي په جنکو لاس نه اوچتوي. خو یو خو دا خلک پنجابی دی، یو پکې بیخي څه سړیتوب نشته چې په ښځو لاس اوچتوي. بل اسلام هم دا اجازت نه ورکوي. که موږ د دې خلک فیسبوک چیک کړو نو ټول یې د اسلامي پوسټونو نه ډک کړی دی، خو زره ایمان پکې نشته. ګینده به دا حرکت نه کوو. الله دې زموږ په ملک کې د سزا او جزا سیستم ټیک کړي چې بیا څوک داسې حرکت نه کوي. کتونکو زموږ د حوصله افزایۍ دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ چې موږ خپل کار نور هم تیز کړو او د داسې خلکو مخنیوي وکړو.